والسلام فرمائی ومن احب بسنتی، حضرت انس رضی اللہ عنہ رویلی، ومن احب بسنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی څوک چې زما د سنتو سره محبت ساتي وي هغه زما سره محبت ساتي، او څوک چې زما سره محبت ساتي هغه به ما سره په جنت کې. څومره لوی فضیلت دی چې د نبی علیہ السلام د سنتو سره محبت کې پیغمبر علیہ السلام فرمائی جنت کې به ما سره یو ځای. او نبی علیہ السلام یو بل حدیث دی، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شهید. وی چې کله زما سنت هغه پرېښودی شي په امت کې فساد راشي، ګوره سنت پرېښودلو ته څه ویلي چې کله مې په امت کې فساد راشي، یعنې زما طریقه پرېښودل دا د امت فساد دی. نو چې کله زما په امت کې فساد پیدا شي او زما طریقه پرېږدي او په هغه وخت کې چا زما سنت را یوځای کړو، الله مدد ته د 100 شهیدانو ثواب ورکوي. د یو شهید څومره مرتبه ده چې حدیث پاک کې راځي چې په ورځ د قیامت به د ده دا وینو خو به په شاک ته د وینو درنګي، خو خوشبو بیا الله ته د مشک او د دې انبارو نه زیاته خوښه. او د شهید څومره لوی فضیلت دی چې دی به او یو د جهنمیانو کسانو سفارش کوي او الله به قبلوي. نو د یو سنت باندې د 100 شهیدانو عمره ثواب لکه اوس دور کې په سنت پرېښودلو خو څه کې خنداګانې ورپسې موږ نه کوو. دیو جنا امام مالک رحمت الله علیه خپل قول نقل کوي، حدیث نه دی، خپل وینا کوي، وایي ان السنة مثل السفینة نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وایي زموږ د حبیب صلی الله علیه وسلم سنت باندې عمل کول داسې دي لکه چې د نوح علیه السلام کشتۍ ته خلک وختل نو هغوی کامیاب شو، او چې څوک د کشتۍ نه پاتې شو هغه اوبو کې تباه شو. وایي دغه شانتې زموږ د حبیب صلی الله علیه وسلم سنت دي. دیو جنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایي چې څوک حلال رزق خوري او زما په طریقه باندې عمل کوي نو دی به الله جنت ته داخلي. او څوک چې په سنت باندې عمل کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د څلورو خبرو مرتبه بدی انسان ته ملو شي چې څوک زما په سنت باندې عمل کوي. اوله دا ده چې نیکان خلک به د سره محبت ساتي، بدان نه یو سړی په خپله فاسق او فاجر دی هغه به د نیک انسان څه عزت وکړي او څه به بد وکړي. وایي د سنت طریقه به دا شي چې د نیکانو په خلکو کې به د دې سړي محبت پیدا شي. دیمه دا ده چې د دې انسان هیبت به د فاسق او د فاجرو په زړه باندې ورپرېوځي، یره او خوف چې دی چاته مخامخ شي او فاسق او فاجر هغه به د ده نه یېرېږي. دې وجې نه د امریکې یو انګریز لیکلي دي، وایي کله چې موږ په کابل کې وو موږ جنګ کوو، وایي موږ سره داسې ملګري وو وایي چې موږ ته به مجاهدین نه ښکارېدله، وایي موږ به ورته ښکارېدو، او وایي دې دا ده چې موږ به د لرې نه ولیدل په موږ باندې به هیبت راغی، یره به رامنې راغی. یو مجاهد را سره میلاو شو، وایي ما ته وایي چې سره ته ویم نه خو دا یارېږې ولې، وایي ما ته یې وایي چې اول دا کپړې بدلې کړه او پېنټ شرټ واچوه بیا راځه چې مقابله وکړو. ما ورته ویلي زموږ دا ساده لباس دا موږ او دا تاسو اچولی دی، قسم دی د دې نه مه غېږېږي. وایي ما ته وایي چې صرف دا جامې بدلې کړه، وایي ما ورته ویل چې دا ویښته وایي بیا راته ویښتو ته وکتل چې دا خو د رومال کې پټ دي دا هم لر کړه. وایي ما وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت مې پرېښي دي، ګیره مې پرېښه ده دی او وایي ټول داسې داسې راپېدا. وایي څه مې ورته ونیوي ځکه چې اول مې ورته ویل چې دا داسې نه یم، داسې نه یم معنی دا چې ته په امن کې، او چې کله کافر ته مسلمان وي چې ته په امن کې او بیا هغه سره ګزار پرې وکړي نو دا په امانت کې خیانت شي. هیڅ مې ورته نه وایي چې زه ته اذان یم، هماغه بیا لیکي چې موږ ته کله هم دې مخامخ شي په موږ باندې وبره شي. وایي کله چې دوی موږ سره مذاکراتو ته هم کښېني وایي موږ چې کوم څه تیار کړي هغه رانه هېر شي. ولې چې حبیب صلی الله علیه وسلم په سنتو برابر دي، نو چې کله په سنتو برابر شي په کافر او په فاسق باندې به دې هیبت الله ورواچوي. درېیمه دا ده چې څوک په سنت باندې عمل کوي رزق به له الله کولاو ورکړي، وسیع رزق به کمې به نه رسي. څلورمه دا ده چې څوک په سنتو باندې عمل کوي الله جل جلاله به دله په دین کې مضبوطیا ورکړي، دی به په دین باندې مضبوط ولاړ. دا د حبیب صلی الله علیه وسلم ارشادات. دې وجې نه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بتفسیر فتح العزیز کی وئی من تهاون بسنت عوقب بحرمان الفرائض وہی سوچ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت ہلکا گئی سپکی گئی کم نظر ورته کوي وی الله به دغه انسان نه د فرض توفیق ختم کړي فرض به بیا نشي ادا کولی دیو جنا سنت طریقہ نه منل خو کفر دی سره منل سپک قتل دا اهانت او چې اهانت یو کو الله باندې رسوا کوي وس زدا موږ کوم فرض دی سنت نه کوم ادا سنت علن کې الله جل جلاله فرمایي خپل حق بخم پر دې نه بخم دا سنت د چا حق دی دا د الله حق دی دا د حبیب صلی الله علیه وسلم حق دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق دی نو دا نه ادا کوم د دې معافي نشته د سنتو د نه کولو معافي نشته ولی چې دا پر دې حق دی هغه سنت یادوم چې کوم سنت مؤکد دي چې بغیر د عذر نه د هغې پرېښودل او معافي نشته یو بزرګ دی امام اوزاعي رحمت الله علیه هغه وایي یو شپه مې خوب لیدو وی الله جل جلاله راته وایي چې عبدالرحمنه څه دعا کې چې زه ستا دعا قبولوم وی ما وایي چې الله زما مرګ د اسلام په حالت کې راولي وی الله جل جلاله فرمایي چې داسې مو ورته وایه چې زما مرګ د نبي علیه السلام په سنت کې راولي چې راغلي هغه ورته یاره دا حدیث ضعیف دی ولې وایي دا چا چې روایت کړی دی دا راوي ضعیفه دی کمزوری دی په ده باندې د نورو د عالمانو د حدیثو اتفاق نشته نو دا هلته د هفتې ورځ باندې هغه وخوړو ده باندې برګې مرض راغی په ژړا شو یا الله زما توبه توبه بیا به داسې نه کړو خو دی ذهن کې نه وه چې یاره ما سره دا چل ولې وشو د شپې چې کله دی وده شو نبي علیه الصلوۃ والسلام ورته خوب کې راغی ورته وایي څنګه یې وایي یاره دې خو بیمار یم په ما مرض راغی تاسو ته ما ویلي نه و چې په دې ورځ باندې دغه مه کوئ دا خوراک یا رسول الله دا حدیث چې چا را نقل کړی هغه ضعیفه دی وایي هغه ضعیفه دی زما حدیث خو ضعیف نه و که نه زما وینا خو ضعیفه نه ده که نه زما وینا حقیقت و دې دی ضعیف که نه چې پاسې توبې ویسته چې زما پس ته دې توبه را زه به حدیث ته ضعیفه نه یم خصوصا په فضایلو کې ضعیف حدیث چې کوم دی نو هغه استعمالولی شي نو د هغې نه پسې چې کله توبه ویستله د توبې نه پس د هغه بیماري بیا الله جل جلاله چې کومه وه ختمه کړه